औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इमाम और 2 बजे जिमा कामत बजे والله نم د کمبلې درک نم د بالغ نم د وړو درک هیڅ درک نه لګي. मुझे स्कूल न में दे वजह न राकट टी मामू पैसे बुटानो जामू पैसे रसरे इस नहीं है गवगिन असियो وګیناسیه आओ په دې غریبۍ څخه خپل الله دې عزت وکړي. तुम गयखली की न मुजराबी न मुदस्तानी मिसन न मुआलम मिच बुटान दिम निश्ता जुराबी السلام علیکم. شیر زمان کاکا څنګه صحت خدي خیر دی؟ الله دې خوشاله کا. تاسو خیر مور الله دا لورګانی دغه او د خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربان دی. الله مهربان ذات دی، رحم کوي او په دې ځمکه باندې هم چې کم خلک په انسانانو رحم کوي نو د هغه لپاره ثوابونه هم دي او خیر رزق هم دي. شکر الحمدلله چې رالو د شیر زمان کاکا د ژوند یو پاڼه د لوستلو کوشش کوو چې پای کې درد دی، تکلیف دی او امتحان دی. شیر زمان کاکا څنګه خیر به تاسو څه مسله ده کاکا جی؟ ما هو جی د خپل دې کې د ډوکې مات دی کنه او بل چې کوم د نن غدي د غربانو کې سره درد غو د غم راځي نو هسپتال ته تللی هغوی وایي چې د دې اپریشن اوس مه کوه چې دا نوی دی که نه او د خپه او د خپه دې ځای کې ما ته دا ډوکې دغه شی مات شوی دی علاج دی ولې ونه که کاکا جي؟ نو والله که د روپۍ زرک لګي څه وکړو د خېټې زرک نه لګي ولې زامن بچیان بچي سبق وایي څو بچي سبق وایي ښه واړه دي؟ واړه دي خو دغه یو زوی دی دا جینکۍ مې ده. د ګټې څوک نشته؟ دا یو الله دی بس دا ځای خپل لکه پردی کاکا جي؟ کوم ده خدا پردی دی نو ستاسو دا کور څنګه چلی؟ خرچ خوراک د وی اخوا دی؟ بس والله چې دا کور چې د خیرات زکات راغونډی او بس موږ خور مور ته څنګه؟ بس ښه یو حاجي صاحب بس والله زه د څه ویم پردی کار کوم 8 بجې ځم او 9 بجې راځم او سړی خاطرې مې دې بچو له راوړم بس په دغه ټایم پاس کوو 2000 میاشتې تنخوا راکړي هغه ګرۍ کې ورکړو او والله نه مو د کمبلې درک نه مو د بالغ نه مو د وړو درک هېڅ درک هم نه لګي. بس دغه حالت د بچیانې دي؟ دا مې لوریانې دي یو واده ده او یو کشره یو مشره مې زما په ځای کار له لېږلې او که نه بیا کار کې او جمیل چوک کې کار کوم چا که نه چې زه نږدې ځای دی که لرې دی؟ خو قسم دی چې زه پیاده مزل کوم 100 روپیو شو لګي لګي د دواړو طرفو هغه ځای یم زه بچو له پیسه وکړم نو د هغې نه څه ترکاري مرکاري راوړې جامې چیړه؟ بلکل سړه ترکاري په ګوتۍ کې سړی چې د 9 بجو پورې مې دا بچي ناستې وږي او چې راشم نو بس هغه ساړه شیدونه وخوري نه م لرګي دغه دی دغه نغري دي نه م د ګیس درک شته یو شی هم نشته. څه ووایو ورته نو بس د دې علاج هم دغه شان پاتې دی کاکا جي؟ د علاج پاتې دی دا اوس مونږ ته ویل دا پینډۍ ته بوځئ دا کینسر کېږي باویسیر هم دغه دي که نه هغه کولمې کینسر شوې ده او اوس والله که ټاکې درک شته په لاسګاډي کې وباسو یا څوک په شا کې وته هم څوک نه چې ډاکټر لیبوزونه ګاډي والا ته سوال وکړي هغه په شا کې غریب وباسي نو بس څه ووایو والله دغه حالات هم دی نو حاجي صاحب الله در باندې اسانه کړه. امین تاسو سره دا رسونه مو دې راسې په کټ کې پروت دی؟ څلورمه میاشت کې دا د کینسر وشو دا څلورمه میاشت د خپې ده که نه چې را ماته شوې ده
ته همدغه شان دی ریکټ کې ناست او قسم په خدای دا ناست نه شي دا اوس مونږ په تولایي کې مروي سرې کوټې نه دغه کمرې نه دا خو په کرۍ دي دا کمرې که نه تعلي وتله ګوري تاسو نشئ ورتلی نه دغه کې د هغوی سامان دی دې له به ګوتې نو زموږ دغه واړه کمره ده ویې ګورئ دننه ما خو جو ټول کور یې خپل هغې ته تالي دي ښه بیا دې مو سره خو دې خو کې چې کوټنۍ وله ورکړې ده قدرمنو ډېره ګرانه شي او خورکۍ چاکره کار کوي او بیا په کور کې خاوند په مرض کې مبتلا وي نه خوراکي نه څښاکي او نه دوی وي قدرمنو د دې نمبر زه تاسو ته ږدم بابو ستاسو نمبر سره ټلیفون نه ته یاد دی دا څوک استعمالوي دا زما خپل سیم دی حاجي صاحب ستاسو نمبر ورکم پورې او بالکل ورکړه دا ورکم کاکا جی ورکه جی ورکه قدرمنو دا 0315 96 94 114 دا نمبر په طارق صاحب تاسو ته خیر په کیمره هم په ګوته کې دا ردی نمبر دی تاسو یې کتئ شئ کاکا جی ستاسو نوم څه دی شیر زمان کاکا اووه جینکۍ مې دي او یو میزوی دی څونه اووه نو هغې کې یوه واده ده او هغه دوه مدرسې ته تللي هغه یوه مې کار ته لېږي درې دغه دي هغه یو ماشوم مې دی ټیک ده څنګه یې زویه خیم ستاسو د کور څه تکالیف دي بچې امامور 2 بجې ځي ماښام 8 بجې راځي ښه زویه وایه زویه ښه ولې زویه ګوکې څه تکلیف دی زویه وایه که مونږ وږي ناست یو وږي ناست یې او تاسو روټۍ نه ده خوړلی مونږ روټۍ نه ده خوړلې مونږ سکول نه مې دې وجې نه راکړ شو چې ما مور پیسې بوټانو جامو پیسې راسره هېڅ نه وي مونږ د نورو خلکو ته ظاهرېږو چې دو سکول ته روان سکول ته به هم لاړه شي او انشاءالله د پلار علاج به دې موشي او انشاءالله ناره به نو دې کېږي ښه زویه سکول ته به تلې مور شپې 9 بجې 10 بجې راځي مونږ وږي ناست څوک وږي وده شو څوک ماړه ما دا مور په تور سر باندې خوښي په دې تور ویښتو باندې څوک څه چې دا کوي مطلب د دنیا پیغورونه هم دي دنیا خلک راته پیغورونه هم کوي الله به خیر کړي وایه زویه زم دا ویم چې ما دا خویندې مې دي موږ سکولونه اخراجات نه پوره کېدو په وجې باندې موږ راکټ شولو دا یوه خور مې دا سکول ته ځي د دې هم نه بوټان شته هېڅ څه هم نشته دی ما دا مور د ورځې غرمې 3 بجې لاړه شي ماښام 9-10 بجې خامخا کور ته راځي او روټۍ هېڅ درک نه لري ستاسو د ګټې وټې هېڅوک نشته نه هېڅوک هم نشته حاجي هم دقه شان دلته چې سړی یوازې شي او بیا تورسرې بېوسه شي بیا ډېر ټپوسان او ډېر قارغان چغېږي بې ځایه زه وایم صاحبه نیوکو ته څه ضرورت دی د نیوکو نه مخکې لږ تپوس وکړئ چې چېرته څوک نار خو نه دي وده چېرته څوک بې کېړو بې جامو خو نه دي چېرته څوک بې چته خو نه دي چېرته څوک بې موره بې پلاره خو نه دي که دغه تړتکې ورسره نښتي نو بس بیا پوه شي چې ستاسو نیوکې بې ځایه دي دا تورسرې دي ښکلي دي او حیاناکې دي په کور دي قدرمنو سبق هم د دې حق دی خو د ژوند په بنیادي سهولتونو هم دوی پوره حق لري قدرمنو دا نمبر تاسو ته کړ د شیر زمان کاکا دغه نمبر دی دا خورکۍ به اوچتئ د دې مور ده او تاسو ورته خپله لخوا ضرور امداد کولی شئ دا د پېښور خټکو پل ورته وایي رنګ روډ سره جمیل چوک مشهوره علاقه ده میرا کچورې قدرمنو دا یو کلی دی او تاسو رابطه وکړئ بلکې زه هم په خپله که تاسو د دې درشل نه راشئ او چې څه تاسو نه کېږي ضرور ورسره وکړئ ښکلي دي پرې چې ارمانونه یې پوره شي ماشومان دي د سلګو خو نه دي تورسرې دي د جړا خو نه دي
الله دې وکړي چې ښکلی ژوند ور نصیب شي. الله به خیر کړي. ښه زواره پکېږه مه ښه. او څوک دا راته وایه زویه څه دلو کو زویه څه پکار دي؟ موږ سره سکول ته پیسې هم نشته، موږ بوټان هم شلیدلي، موږ بستې هم نشته، موږ یخني کېږي، نه مو جرابې نه مو دستانې مس نه مو والم چې بوټان دې هم نشته او جرابې هم. ستا به جرابې هم راځي بوټان او کتابونه هم ښه زویه. الله به خیر کړي. ښه بچې انشاءالله انشاءالله. شیرزمان کاکا الله به خیر کړي. انشاءالله 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 انشاءالله. څه ته خفه شي؟ الله دې تاسو عزت وکړي. بس الله دې ته بس د خپلې غریبۍ څخه خفه یو. الله دې عزت وکړه. الله دې تاسو عزت وکړي. الله مو خوشحاله لره. خلکو راباندې پیسې دي هم رانه غواړي، قرضې دي راباندې هم رانه غواړي. کرۍ والا چې تنخوا مې نه یې اخیستې کار پیسې وایي پیسې راوړه، لور خرڅه کړه، ځان خرڅ کړه، ماله پیسې راوړه. څونه قرضدار یې مور؟ نو بس 15 لکه د یو ځای راباندې 2.5 لکه بل دي، او دغلته بندو کې سټور والا دی 1.5 لک د هغه دي. دا دونه قرضونه تاسو ولې په ځان راوړو؟ دا بس د لکه نه لږه دوایي شي او څه شي کور خرچه شي یو بل را سره ښه کړي. اوس اخر د رانه لکونه روپۍ تاسو څنګه قرضداره شوئ؟ نو بس څه به خورو څه به دا ښه بس ډاکټر شي او څه شي او څه شي. دا څه وخت نه دی کټ کې پروت دی دوایانې او دا ډاکټر ته بوځه او څه وکړو. والله بس دغه پیسې الله دې احسان وکړي. خورکۍ مونږ ستاسو اواز کېښوده، یو وړو چاود پلار په کټ کې ناست خپل ګلالو ته ګوري او زهریږي. داسې منظر چې کوم تاسو په دې عام ولس په خپرونو کې ګورئ د دې تعلق د حقیقت سره دی او زموږ د چاپېرچل سره دی. هر سړی دی د بل سره امداد کوي. ما بلس چاته ووې ما صاحبه که سکون غواړې او د شپې د خپل بسترې له ځې نو یو کار کوه ډبرې ډېر قلاري. ما وې څه هغه وې څه ما ورته باچا دونه خو کولی شي که شپږ میاشتې پس د خپل چم یو یتیم له بسته والې یا د کفالت یو ذمه اوچت کې چېره یو کور ذمه مه اوچته کړه او زه به د میاشتې دونه پیسې لیږم. تاسو په خدای یقین وکړئ چې ستاسو ورځ به ښه شي. زه نن یو خبره تاسو سره شریکوم. قدرمنو دا خبره د خدای په ریا کې نه راوړي. زما د یوټیوب نه چې کم آمدن ما ته راځي، کمې پیسې چې هر څومره دي ماله راځي، زه په هغې د رب ذوالجلال سره لږ شان تجارت کوم. ما په هغې کې څه کورنۍ ټاکلي دي، زه د هره میاشت څه ناڅه کوم. دا خدای ماله توفیق را کړی دی او تاسو په رب ذوالجلال باور وکړئ چې زه هر ټیم داسې ګرځم ته چې زما جیب ډک دی، زما غني وي، زما ته سکون وي. نو تاسو هم د خپل تجارت نه او د خپلې ګټې نه لږ تقسیم وکړئ چې څوک سکول ته لاړ شي، څوک نارو ته جوړ نه شي او څوک د نیوکو نه بچ شي، څوک د پردو درون نه بچ شي او یو ړستلې پلار ته هم لږ سکون ترلاسه شي چې هغه د سلګو نه بچ شي. ډېره مهرباني شیرزمان کاکا، ستا د کوره ځو چې حالت ښه شي زه به ضرور راځم. ښه ټیک ده که نه؟ नाज़रीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।